خبرې نه راځي زه خو داسې خنداګلې غونډه کې سړی ما دا سیریس خبرې ما سره بیخي خوند نه کوي ما سره بیخي سیریس خبرې خوند نه کوي نو ما د خو دې وویلې سړي سپورټ وکړې او مکمل د دا چینل سبسکرایب کړې ایلکه د درې واړو جوړه کنډه ما مشه څومره خوند کوي نظر تعویز جوړو ما د خپل کلي په مولیانو ډېره زبردست دا شعر بیا ما دې خو دې وویلې دې شعر بیخي خراب شعر داسې دی چې ډېره موده پس د ملګرو پروګرام چې را جوړ کړی دی ډېره موده پس چې د ملګرو پروګرام چې را جوړ کړی دی زه چې لږ راغونډ شو دا غمونه به لږ شاته کړو سلامونه ملګرو امید لرم چې د ژوند په مزو کې به که څوک په ملک کې دي که څوک د ملک نه بهر دي امید لرم چې نن به تاسو هم ډېر خوشحالېږئ ځکه چې زمونږ خواله داسې چهرې راغلي دي چې دا د خوشحالۍ خلک دی او همیشه یې دا کوشش دی چې دا پښتانه وخندو نن یې ماشاءالله مونږ هم ډېر زیات وخندولو د تعریف محتاج نه دي ځکه تعریف مې خولې له راځي نه چې په څه قسم تعریف یې وکړمه عدنان بھائی او اسحاق بھائی کامران بھائی هم مونږ مس کوو خو د هغه غریب څه مصروفیات نو د هغې وجې رانه ډېرې خبرې به نه کوم کوشش به کوم چې عدنان بھائی او اسحاق بھائی لږ خبرې وکړي نو ډېره مزه به وکړي ماحول به نور هم ښکلی شي خو د دوی دپاره مې خصوصي یو څو شعرونه لیکلي دي هغې نه مخکې یو دوه شعرونه ویې عدنان بھائی او اسحاق بھائی ستاسو توجه به غواړم ستا د ظالمو سترګو تور او بل پې سپین د پاسه ستا د ظالمو سترګو تور او بل پې سپین د پاسه خال د مزه کوي په والله چې په جبین د پاسه او ستا د خولګۍ خوند مې په ژبه باندې هغسې وي ستا د خولګۍ خوند مې په ژبه باندې هغسې وي بس د وړو مچو پې پرېوتو ګبین د پاسه او خصوصي مې د پی کې واینز دپاره دا څو شعرونه لیکلي راغلي زمونږ چم ته پی کې واینز دي یارانو راغلی زمونږ چم ته پی کې واینز دی یارانو هر کس ورسره مینه کوي په شان د عاشقانو او اسحاق عدنان کامران د پښتونخوا داسې زلمي دي اسحاق عدنان کامران د پښتونخوا داسې زلمي دي قسم کوي بدلومه د شیرګړ په ټول ځوانانو خفګان دلته کې نشته عجیبه غوندې ماحول دی خفګان دلته کې نشته عجیبه غوندې ماحول دی هر خواته نن جوړ شوی دی محفل د خنداګانو یو عهد دی خندا به راولو په پښتونخوا کې یو عهد دی اسحاق بھائی وایي یو عهد دی خندا به راولو په پښتونخوا کې وهلی پېښور دی په هر لوري جړاګانو هر وخت لاس په سینه وي او روښانه یې تندي وي عدنان بھائی ستاسو ته دا شعر ډالۍ وي چې هر وخت لاس په سینه وي او روښانه یې تندي وي الله زړونه ورکړي دي والله د بادشاهانو دا شعر بیا ووایه هر وخت لاس په سینه وي او روښانه یې تندي وي الله زړونه ورکړي دي والله د بادشاهانو او د درې واړو جوړه کنډه ممشه څومره خوند کوي اسحاق بھائی د درې واړو جوړه کنډه ممشه څومره خوند کوي نظر تعویز جوړو ما د خپل کلي په مولیانو ډېره زبردست دا شعر بیا ما دې خو دې وویلې دې شعر بیخي خراب مکمل یې به دې شعر ډېره زیاته مهرباني وایي د درې واړو جوړه کنډه ممشه څومره خوند کوي د درې واړو جوړه کنډه ممشه څومره خوند کوي نظر تعویز جوړو ما د خپل کلي په مولیانو اخیری شعر دی بس سوال کوم بس سوال کوه نویده زمونږ دغسې روري وي بس سوال کوه نویده زمونږ دغسې روري وي چې سترګې راته ټیټې وي همیش د غمازیانو امید لرم چې د عدنان بھائی او د اسحاق بھائی او کامران بھائی نشته دی هغوی ته دې هم ډالۍ وي د هغوی به خوښ شوی وي اسحاق بھائی او عدنان بھائی دواړه راغلي اول خو ستاسو ډېره زیاته خصوصي شکریا ادا کوم چې مونږ له مو ټایم راکړو دا زمونږ دپاره ډېره د خوشقسمتۍ خبره ده ځکه چې د عدنان بھائی او د اسحاق بھائی د خولې دا خبره ده چې الحمدلله مونږ د اوسه پورې د چا خوال نه تلي دا واحد دا اعزاز الله پاک مونږ له راکړو زه چې نن څومره خوشحاله یم نو دا الله پاک ته پته ده زه یم څوک به دا محسوس کولی نه شي چې زه څومره خوشحاله یم اسحاق بھائی ډېره زیاته مهرباني څه به ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم نوید ارمانی صاحب زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو مونږ له دعوت راکړو او یو پروګرام هم زمونږ دپاره جوړ کړو یو پروګرام ارینج کړو او تاسو چې دا کوم تاسو یو قدم ایښی دی نو الله دې تاسو په دغه خپل کار کې کامیاب کړي
زه خو به سمپل د خپلو مینوالو ته ووایم چې دا ارماني صاحب جی خبردار ټي وي په نوم باندې دوی دغه سٹارټ کړی دی. خبردار ټي وي مطلب دا دی چې په دې کې هر قسمه موضوع باندې تاسو ویډیو جوړولی شئ. هغه اصلاحي هم کیدی شي، هغه فن هم کیدی شي، هغه شعر و شاعري هم کیدی شي. نو د خبردار ټي وي مطلب دا دی چې تاسو به کې هر قسمه ویډیو په هغې کې نشر کوئ خپلو کتونکو ته. نو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې د تخبې په خاوره باندې داسې هم خلک شته دی چې هغه په شاعرۍ په فن کې داسې د خلکو په مخونو خندا خورول کې یعنې واینز په دغه کې دنیا کې او داسې نور. نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې یو ټیلنټ په تخبې کې هم داسې شته، داسې نور خلک هم شته. خو دوی چې کوم قدم چوت کړی او خاص کر ارماني صاحب چې کوم شاعري کوي نو زه ترې ډېر زیات د ده نه دغه یم متاثره یم او ډېر زیات مشکور یم چې دوی موږ له ټایم راکو او موږ یې د دې قابل وګڼلو. مهرباني جي بقیه خبرې به سره عدنان صاحب وکړي. عدنان بھائی ته به څه ویل غواړې؟ لکه قربه اول خو د ټولو نه چې کم دی ډومبې زه سلامونه نیکې هیلې او احترامات ټولو ملګرو ته. بل زه په یو خبره ډېر زیات خوشحاله شوم. خبره داسې ده چې مونږ ډېرو داسې محفلو کې ناست پاس یو، خو لیکن دا کم چې نن محفل وشو دا کم شعر و شاعري زموږ باره کې وشوه یقینا خبره به وکړم دا مې زړه ته ډېره زیاته نږدې او ډېر زیات خوشحاله شوم په دې باندې. بله خبره دا ده چې ستاسو ډېره زیاته شکریا، یو جهان مننه په دې دومره بیزي وخت کې تاسو مونږ له ټیم راکو، مونږ مو راوبللو او مونږ ته مو دا پروګرام جوړ کو. دا ډېره ګرانه خبرې، یو غونډه جوړول، خلک راغونډول او خوشحالۍ خبرې کول دا ډېره ګرانه خبره ده. بیا هم ستاسو یو جهان مننه. بیا تاسو چې کوم دا خبردار ټي وي کوم پروګرام تاسو سٹارټ کړی دی د ملګرو چینل دی خبردار ټي وي، الان کې دوی وی چې موږ واین سٹارټ کو. خو بیا د نوید ارماني صاحب دا خبره وه چې په دې کې به موږ په هر ټاپک باندې خبرې کوو، شعر و شاعرۍ، نظم، غزل، واینز او بل داسې ریپورټینګ. نو دوی وی چې موږ په دې خپل ټي وي باندې هر یو څیز شو کوو. نو بیا ول دوی نوم هم خوښ کو. نو مهرباني وکړئ د دوی سره پوره سپورټ وکړئ، د دوی دا چینل هم سبسکرایب کړئ. کومو ملګرو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی شاید ډېر کسان پکې داسې موږ په ډومبي ځلي ني، نو زمونږ پی کې ټي وي چینل دی هغه هم سبسکرایب. د دې ملګرو سپورټ وکړئ، ستاسو په سپورټ به دوی مخکې ځي، ستاسو د خدمت لپاره، ستاسو د منډو تړلو لپاره، ستاسو په مخونو د خندا راوستو لپاره دوی لګیا دي. ارماني صاحب چې کوم دی ډېر محنتي او ډېر محنتکش انسان دی، ډېر سټرګل کوي او ډېر یو شوق هم دی او ډېر یو ارمان هم دی. نو الله دې وکړي چې دوی د ارمانونه پوره شي او دوی ته د خپل چې کوم محنت حاصله ملاو شي. مونږ هم یقینا ډېر زیات خوشحاله یو. بل ما خو تاسو سټارټینګ کې خبره وکړه چې په دې شعر او شاعرۍ چې کوم زموږ متعلق وشوه، یقینا خبر وتاو کوم ډېر زیات خوشحاله شوم. داسې پلیټفارم مونږ ته نه دی میلاو شوی، داسې مونږ ته دغه نه میلاو شوی زموږ متعلق چا شعر او شاعري کړې ده. یقینا خبره وتاو کوم چې زه په دې ډېر زیات خوشحاله شوم او ستاسو چې کوم دی نوید صاحب یو جهان مننه کوم او باقي تاسو له الله په دې خپل کار کې کامیابي درکړي او ګورو مزید چې څه کېږي. خو زه به د خپلو کتونکو ته هم دا ووایم کوم چې زموږ د پی کې ټي وي کوم د پاڼې کوم ملګري دي د دوی پیج او د دوی چینل سبسکرایب کې. نوید ارماني صاحب ډېر مخلص انسان دی او ډېر کوشش کوي یاره ستاسو د مینوال دپاره. نو ډېره زیاته مهرباني به وي د دوی سره خپل سپورټ وکړئ. زموږ چې کوم څومره فین دي څومره مینوال دي زما وي ته هم دا عرض دی چې تاسو د ارماني صاحب سره پوره مرسته وکړئ، د دوی سپورټ وکړئ. ډېره زیاته مهرباني. ما د خو ډېرې خبرې نه راځي، زه خو داسې خنداګلې غونډه کې سړی یم. دا سیریس خبرې ما سره بیخي خوند نه کوي ما سره بیخي سیریس خبرې خوند نه کوي. نو ما د خو دې وویلې سړي سره سپورټ وکړئ او مکمل د دا چینل سبسکرایب کړئ. لکه شعر داسې دی چې ډېره موده پس د ملګرو پروګرام چې را جوړ کړی دی، ډېره موده پس چې د ملګرو پروګرام چې را جوړ کړی دی، زه چې لږ راغونډ شو دا غمونه به لږ شاته کړو. څنګه ولږ عدنان صاحب مکمل یو که نه مکمل. او زه به اوس اخره کې یو خبره دا وکړم چې زمونږ د ملګري چې دا کم چینل جوړ کړی کم پیج دی نو پیج ولې لایک کړئ، چینل ولې سبسکرایب کړئ او مړه ستاسو نه پیسې یې یو ډنګ ولې ورکړئ. د ده به پرې ډېر کار وشي او دغه ډېر حقساره سړی دی، ارماني صاحب ډېر حقساره سړی دی او زما اوسه د زړه نه مینه ده خدای شته. ډېر ښکلي شعرونه کوم شاعري چې دوی زموږ دپاره وکړله د عدنان صاحب خبره چې بلکل په فسټ ټایم موږ داسې شاعري خپل باره کې واورېده
ډېر زیات مشکور یم د دوی نو د دوی دا چینل د سره لازمي سبسکرایب کړئ او چا چې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی پی کې ټي وي نو کم کتونکي چې هغوی ناخبرې نو هغوی هم لایک کوي او کمنټس وکړئ او سبسکرایب کوئ نو اخر کې به بقیه خبرې به ورته ارماني صاحب ډېره مننه کوم شکریا ادا کوم عدنان بھائی زموږ د شاعرۍ تعریف وکړو نو زه خو دومره نه یم خو دا عزت دی چې الله پاک د سیړه ملاوي او عدنان بھائی صفت وکړو نو دته به اخیره یو غزل ډالۍ کوم بیا به ستاسو نه اجازت غواړم اسحاق بھائی ته دې هم ډالۍ وي غزل دی چې زړګیه سوال درته کوم ما ځان ته نږدې که که نه اسحاق بھائی عدنان بھائی وایي زړګیه سوال درته کوم ما ځان ته نږدې که که نه او په خپل دیدن باندې مې سم زری زری که که نه زړګیه سوال درته کوم ما ځان ته نږدې که که نه او په خپل دیدن باندې مې سم زری زری که که نه او هغه ستا نازه ده چې زه به د سپرلي هوا کړم هغه ستا نازه ده چې زه به د سپرلي هوا کړم زلفې دې هغه شان په مخ ټالۍ ټالۍ که که نه او هغه چې ما ته دې په ډکه خوله قربان ویلی و چې ما ته دې په ډکه خوله قربان ویلی و جانانه شونډې دې نن بیا غوټۍ غوټۍ که که نه او ډېره موده دې راته وجړل په چغو چغو ډېره موده دې راته وجړل په چغو چغو نن دې خندا د سیند د منځ چپې چپې که که نه او مونږ به تر څو پورې د صبر په زانګو کې زانګو اسحاق بھائی وای مونږ به تر څو پورې د صبر په زانګو کې زانګو نوید وای ختمې دا د منځ دا وسوسې که که نه امید لرم ډېره زیاته مهرباني د ټولو کتونکو هم کومه ملګرو څنګه چې اسحاق بھائی عدنان بھائی خبره وکړه کوشش هم شروع کړی دی د دې ملګرو په خوله باندې د خندا راوستو خپل یو سټرګل دی الحمدلله الله پاک ټیم ډېر ښکلی ټیم را کړی دی یو ملګری دی انشاءالله د هغه په باره کې به اسحاق بھائی خصوصي او څو خبرې کوي زموږ نه لرې دی خو زړه ته نږدې دی صابر بھائی زما سره په دې چینل کې ډېر ملګري کار کوي ډېر د زړه نه کار کوي په هغې کې غفار بھائی دی یوسف بھائی دی امجد بھائی دی زموږ بل یوسف بھائی دی عزیر بھائی دی او چې څومره هم دې ما ته را مخامخ شي چې رانه هېر نه شي چې وروره بیا وروسته لاس ما نه چو منا مخامخ شه پاسه پاسه لکه دا منا دی اسحاق بھائی زه به تاسو ته خصوصي فرمایش کوم زموږ د ډېر خوږ زموږ د ډېر ګران د صابر بھائی په باره کې چې څو خبرې د هغې په باره کې وکړه د هغوی ډېر غټ لاس دی په دې چینل په باره کې او مهرباني به وي ستاسو دا بس زی او چاړه زما په سټ باندې ږدي نو اوس مننه ارماني صاحب خبره وکړله چې زما سره چې څومره سپورټ دی او څومره لاس دی دا ما سره د صابر بھائی دی صابر بھائی په دې موقع باندې نشته خو زه شکریا ادا کوم چې نوید ارماني صاحب له هغوی لاس ورکړی دی او د دوی چې څومره ضروریات دي څومره مسایل یې هغې وله حل کوي خدای وله حل کوي هغې وله حل کوي او ډېر غټ سپورټ کوي د ارماني صاحب او د دوی د ټیم نو زه ډېر زیات شکرګزار یم د صابر صاحب او که زما دا غږ هغه ته رسي نو زه د هغه شکریا ادا کوم زه د صابر بھائی بیا هم ډېر شکرګزار یم چې د خپل تعلیم سره سره د دوی هیلپ هم کوي ګینې نن سبا دومره بیزي لایف دی دومره مصروف ټایم دی چې په دې کې خلک خپل کارونو ته نه اوزګاره خپل کارونه سره ته نشي رسولی او هغوی بیا هم لکه دوی سره خپل هیلپ کوي او د خپل تعلیم سره سره دوی چې کوم دی پوره هیلپ کوي او مرسته ورسره کوي نو زه ډېره شکریا ادا کوم د صابر بھائی او امید لرم چې راتلونکي ټایم کې به هم د دوی سره خپل کاپریټ کوي ډېره مننه جی ډېره زیاته مهرباني د ټولو کتونکو او ښکلی ماحول هم جوړ کړی نو د دې ښکلي ماحول مطلب صرف دا دی چې هم دې ملګرو ته هم وښایو چې زموږ د دې ماحول نه مزه واخلي اخره کې یو ځلې بیا د زړه نه شکریا ادا کوم د عدنان بھائی او د اسحاق بھائی چې دومره مصروفیاتو کې موږ له ټایم راکو په دغه دعا باندې سپارم چې چېرته مې الله ښاد آباد او خوشحاله ساته هغه د عدنان بھائی خبره چې ګوره زه په مذاق کې ډېر تکړه یم نو ګوره دا چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ ځکه چې ستاسو په لاس راکولو به مونږ انشاءالله خپل مقصد ته رسو او د الله پاک نه دغه سوال کوم چې کوشش به مې دا وي چې یاره زه د دې ملګرو په مخونو باندې خندا راولم دوی ته ښکلې موضوع کېدم ښکلی نظم کېدم ښکلی غزل کېدم
زما ټول ټیم له او ماله په دغه دعا اجازت راکړي چې چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. عدنان بھائی د سیډه، اسحاق بھائی د سیډه او زما د سیډه. والسلام.